نو یو جینۍ واده شو نو بانډو کې واده شو. نو د بانډو دا خلک ساروي ماروي ساتي، غواګانې میخې چیلې که نور اسم نه نو چرګې ساتي، چرګان مرغان ساتي. دا عام خلک کلو والا که نه. نو دا ډېر زیات مالداره کس باندې واده شو دا جینۍ. او بیا د کلو کې هغې طبیعت د کلي سره اوسېدو نو د کلي په سر کې ولا چې کوم دی ښه ښایسته ښکلی کور جوړ کړ. نو دی پکې چرګان هم ساتل او ګډې چیلې او بلا سیزونه پکې ساتل، خوشحاله به یو ورځ چرګ مړ شو. چې چرګ مړ شو نو دی خاوند یې کور ته راغی، ورته یاره نه خو چرګ مړ دی. نو خاوند ورته وایي دې کې به د الله خیر وي، دې کې به خیر وي. د بعضې خلکو دا ټکیه کلام دی، دا ښکلې خبره ده، وایي دې کې به خیر وي، څه نقصان وشي څه دغه وشي، وایي دې کې به خیر وي. نو هغه ورته زما چرګ مړ شو، ته وایي دې کې به خیر وي، وایي هو به دې کې به خیر وي که خاوند هم بس ښه مالدار هم و، ډېره فراخه سینه مو له خدای ورکړې وه. تنې ما تېره شوه، خاوند کور ته راغې نو چیلې هم مړه شوې وه. ښځې ورته خاوند نه چیلې هم مړه شوه، وایي دې کې به خیر وي، دې کې به د الله خیر وي. ښځه غوسه شوه، وایي هر څه کې به د الله خیر وي، هر څه کې به د الله خیر وي. نه دې کې به خیر وي. هفته نیمه پس چې کوم دی خاوند بیا کور ته راغی نو دوی کور کې میخه وه، بس هغه مړه شوې وه. دې ورته وایي نن خو پکې میخه مړه شوه، دې کې به خیر وي. هغه سړي ورته دې کې به خیر وي. نو هغه ورته سبا بل سبا به کې خیر وي، یا به ته مړې یا به زه مړه یم. نو به ته به وایي چې دې کې به خیر وي، وایي به دې کې به خیر وي. هغه ښځه غوسه شوه، وایي هر څه کې به دې کې به خیر وي، هغې به دې کې به خیر وي. هغه ښځې ډېرې اوتې بوتې وویې، خو خاوند پې بس ځان شپېلې کوي، ده بس چې څه دې وویې نو بس وایي. ورځ دوه درېو کې ډاکوانو چې کم دی نو فیصله وکړه ویل دې کلي باندې حمله کوو. نو ډاکوان ګڼ کسانو او څه کسانو پکې وي چې مال دولت سونه چاندي ساروي ماروي چې چاګري یې به هم تیلو، خو څه پکې بد کردار او بد عمل و. هغوی ورته وایي که زنانه به طور مثال هغوی سره به بد عملي هم کوو، زنا به هم کور ته به ودرېدل. 15 شل 30 کسان به تورې او دغه به ورسره وي. د کور کسان به یې راویستل، د کور تالاشي به یې واخېسته، بار چې کم کسانو د هغې به هم تالاشي واخېسته. چې څه به و بس هغه به یې یوړه. ټول کلی په دغه طریقه باندې لوټ کړه. دا کور چې کم دی د دې زنانه او د دې سړي دا کور دا بچ پاتې شو. ټول کلی و دوی ونه واله، د دوی کور یې ونه والو. اغلو کې یو کس پولیس والا ونیو چې وینیو بس هغه نوره خو د حکومت او د تانې سزا وه، خو هغې ته تپوس کوي دا ټول کلی موالی دی او دا یو کور دی نه پکې پاتې شوی دی. یو کور پاتې شوی تا ولې؟ هغه ورته وی مونږ به چې په لار باندې تېرېدو نو مونږ غوږ کېښودو، د چرګو اواز به راغی، یا به چې کوم دی د ګډې چیلې اواز راغی، د غوامیخې اواز به راغی. ومې چې د کور کې انسانان او خلک شته دی. نو مونږ به پې ور واوړېدو، کور نه به هم کسان به ویستو چې سره سره به هم دی. خو دې کور باندې چې مونږ تېرېدو نو دې کې یو نه د خر اواز و، نه د غوا اواز و، نه د ګډې چیلې اواز و، نه د چرګې اواز. ومې چې دې کې څوک هم نشته، دا شاړه دی دا کور. سړي به وایي دې کې به خیر وي. نو زما عزتمندو د الله جل شانه په هر یو حکم کې، په هر یو شریعت کې چې څومره قوانین دي، په هر یو قانون کې د الله حکمت دی او د الله خیر دی. نو دا خبره ځان سره والي مونږ به عمل کوو او د قبلېدو دپاره دوه خبرې به ذهن کې کېنوي. یو عمل ظاهري ډېر زیات مخشته دی، خو هغه د حضور علیه السلام د راوړي شریعت خلاف دی، د قرآن خلاف دی، د حدیث خلاف دی. دغه عمل د قبلېدو قابل نه دی. د عمل د قبلېدو دپاره حضرت شیخ غلام محمد صادق صاحب رحمه الله فرمایي دوه خبرې شرط دي، یو اخلاص او بل د شریعت طریقه. الله دې زما استاد ټول عملونه د اخلاص او د شریعت د طریقې مطابق وګرځوي او الله پاک دې په دې خبرو د عمل توفیق راکړي. عزتمندو ابل زمونږ تلیو کربوغه کې اجتماع وه او هلته کې تقریبا په سوونو باندې کسان لاس پې راسره میلو کړه او یاره حضرت دا مسله ده، چا به بچي نشته، چا به دا مسله ده، چا به هم کاروبار بند دی، چا به دا دی.
هر کس ته چې ګورې زما عزتمندو هغه په پریشانو او په تکالیفو کې دی هر کس په څه نه څه مصیبت او په څه نه څه دا زمونږ د اعمالو نتیجه ده دا زمونږ د بد عملو نتیجه ده چې الله پاک مونږ د الله احکامات نه منو الله رب العزت مونږ چې کوم دی پریشانه کړیو د ټولو پریشانو دپاره یو ډېر ناشنا عمل ځان سره والی د ډېر ناشنا عمل دی او داسې عمل دی چې ستا کم یو کار ته وایي چې یاره دا نه کېږي دا مشکل دی دا ګران دی ډېر زیات نو د هغې دپاره الله سره جوړ وکړه او الله قرآن کې وایي ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها الله وی زما ډېرې ښایسته نامې دي ډېرې ښکلې نامې مې دي وایي په دغه نامو باندې الله یې ما راغواړئ نو چې کله یو عمل یو مشکل دی یو کار دی یو ضرورت دی نو د هغې دپاره اول 3 ځلې مانځه والا درود ووایي دا مانځه والا درود په ټولو درودونو کې افضل او بهترین درود دی نو 3 ځل درود ووایي بیا د الله جل شانه دا 4 نامې دي په دې باندې الله نه سوال وکړي یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود دا 4 نامې دي دا 7 ځلې ووایه لکه یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود دا 1 ځل شو یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود دا 2 ځل شو 7 ځل دا نامې والا اخر کې بیا 3 ځل درود ووایه الله نه سوال وکړه وایي الله د خپلو نومونو په خاطر باندې زما دا مسله حل کړي مجرب عمل دی ناشنا عمل دی دې سره خو به یو ستا د الله عظمت چې الله بخون کې دی الله محبت کوونکی دی الله تسبیح شده دی الله تعریفات کیږي یا سبوح یا قدوس ته ډېر پاکي یا غفور یا الله ته بخونکی یا ودود یا الله ته محبت کوونکی نو دا عمل ځان سره والی او الله رب العزت نه د دې الله د دې ښکلي نومونو په ذریعه الله نه سوال کوي نو چې الله نه سوال کوي نو مونږ به کېږه نه نفل به کې الله سره به تعلق جوړې نو الله پاک به ستا مسلې حل کوي الله د عمل توفیق راکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين اللهم تب علينا قبل الموت وسهل علينا سكرات الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين